د معاشري. یا ایها الذین آمنوا او د ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله، تاسو مخکې کېږئ ما د الله او د پیغمبر نه بین یدی الله ورسوله، ما مخکې کېږئ په وینا کې هما او دارنګې په قول کې هما په فعل کې هما مخکې کېږئ ما. الله چې کومه خبره کوي اقا، پیغمبر چې کوم راته بیان کوي اقا باندې عمل وکړئ، مخکې کېږئ ما. نو الله نه کوم مخکې کېدل نه دي. نبی نه د مفسرین لیکي چې دا آیات د علماء کرامو اوچتوالي باندې دلالت کوي. څنګه د عالم په قدر کوي، عالم په قدر کوي. روایتو کې راځي او دارنګه مقتدا د دین یو سړی د دین مشر دی، نو د هغه اگر چې عمر کې کم دی لیکن د دین کې مشر دی، نو ته به د هغه خیال ساتي. حدیث کې راځي په دې باندې دا حدیث دلیل دی. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو بکر دواړه روان دي. دا ابو درداء غالبا مشر صحابي دی، خو دې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې روان دی. نو چې مخکې روان دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا چې ابو درداء مخکې دی او ابو بکر وروسته دی. आवाज یو کو ابو درداء دا څه کوي ته د هغه چانه مخکې روانې، هغه چانه مخکې روانې چې داسې سړي باندې دا په دنیا کې داسې بهتر سړی دی چې نن پورې په داسې سړي باندې نور نه دی ختلی. دا نور دی که نه نور، داسې بهتر سړي باندې نور نه دی ختلی نن پورې، او ته د داسې سړي نه مخکې روانې. نو ابو درداء ګوره لوی صحابي دی، خو ابو بکر په مخ کې په علم کې کوز دی. نو نبی علیہ السلام په आवाज وکولا ګولو چې ته د داسې سړي نه مخکې روانې چې داسې سړي باندې په دنیا کې او په آخرت کې د تا نه بهتر دی، او دارنګې نور داسې سړي باندې داسې بهتر سړي باندې تر اوسه پورې نور نه دی ختلی. مطلب دا دی چې دا نور چې خیږي را په ډوبېږي، نو داسې بهتر سړی چې ته د نور لاندې نه دی راغلی د ده نه علاوه. نو مطلب دا دی چې د دین مشران چې دي د هغو به خیال ساتئ. واتقوا الله د الله نه ویریږئ، ان الله سمیع علیم، الله اوریدونکی په. دویم ادب، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، او د ایمان والاو خپل اوازونه به نه اوچتوئ فوق صوت النبي، لپاسه د اواز د پیغمبر نه. پیغمبر په یو ځای کې موجود دی نو ته چغې مه وهه، دا د پیغمبر توهین دی. بھئی یو عالم موجود دی نو هغه په مخ کې چغې مغې وهله دم ټیک نه ده. ولا تجهروا له بالقول، تاسو پتاواله مکوئ د لپاره د پیغمبر ته په اواز داسې ورته مه چې او محمد ادرا استراشا، پوهېږئ که نه. نو خپل استاد شلو، خپل مقتدا شلو، خپل مشر شلو، هغه ته به دا نارې نه وهئ، دا نارې ورته مه وایئ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، موجتوئ خپل اوازونه لپاسه د اواز د پیغمبر. ولا تجهروا له، او دارنګې هغه دپاره جهر به هم نه کوئ. مفسرین لیکي چې بنو تمیم بعضې کسان د هغوی رالله بانډچیانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د غرمې په ټیم کې رالله، نبی علیہ السلام خواته رالل، نبی علیہ السلام ته نه آرام به کولو، هغو دا دروازه پتاو وولو اخرج الینا یا محمد. دیهاتي خلک و هغو ته دومره څه پته وه، اکثر دا غرونه چې راشي که نه دود د ادب باندې پوهېږي، پوهېږئ که نه، دود نه د عالم په ادب پوهېږي او نه د یو بزرګ په ادب باندې پوهېږي، ځکه هغو خو بیزیه ګډ و، هغې سره کاري غریبانانو هغه په دې باندې خو نه پوهېږي. نو هغه چې بهرحال نبی علیہ السلام در اوخ درز اخرج الینا یا محمد، تاسو له زمونږ کار دی بهر راوځه. دا آیاتونه راغله چې تاسو پیغمبر خواله راځئ، نو داسې بې ادبۍ سره خبرې مه کوئ. ان تحبط اعمالکم،
ستاسو عملونه به خراب شي لکه تاسو یو بل ته څنګه نارې ووایئ داسې پیغمبر ته نارې مو ووایئ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تاسو ته پته نه وي ان الذين يغضون اصواتهم یقینا هغه کسان چې کته ساتي خپل اوازونه یقینا هغه کسان چې کته ساتي خپل اوازونه عند رسول الله پیغمبر سره اولئک الذین امتحن الله ودا کسان دي چې الله پاکړي د دوزونه لتقوا د پاره د توحید امتحانا الله پاس کړی دي د دوزونه د پاره توحید دو د پاره مغفرت او اجر عظیم دو د پاره لوی اجر دی جنت ان الذين یقینا کسان چې تا تاواز کوي می ورای حجرات رصد حجرونا دروازې نه بار اکثرهم لا یعقلون اکثر ته پویګینا بیاقل دي دا تا ته کوم کسان आवाजونه کوي بار نه چې اے محمد بار روزا دا پویګینا ولو الله صبروا الله وکړه دو صبر کړي او ته دو تراوته وی لکان خیر اللهم دا بدو دی پر ډیر بهتر وا والله غفور رحیم بخون کې مهربان دی الله یا ایها الذین آمنو دا دریم قانون دی شپږ قانون نه دي کنه شپږ آداب دي دا دریم آداب دی آداب دا به کتا ته یو سړی راغی دته کو فاسق وای کتا ته یو سړی راغی او سو وای چې د پلان کې خدا ته ځنه ډیری بدیره دی ویل دي هغه ما ته ویل دي د اسیاسي حکما او دې اولاګه جو بغیر تاسو ډبا وای ولا الهغه ولې دی ولا ما تاسو ما ته دا خبرې کړې دي که زه خو نیم خبر چې ما ته کړې دي ډیر اکثر دا چې وشي یا کو نو وي خو هغه اجازه به سره ګورم دا ما ته دا چې ویلې زبای دا چې کومه تحقیق وکړه بغیر تحقیق کار مکوا په دې باندې واقعا لیکي د ولید ابن عقبہ بدری صحابی دے بہر حال آیات عام دے آیات خاص چا پوری نہ دے خدا دے یہ واقعی لکل نبی علیہ السلام دل ولی گا چے بنو مستلق یو قبیلہ وا لا چا دے اغونا زکاتونا راوڑا زکات راوڑا نو دے قبیلی طرف تلار خود دے او دے قبیلی منس کی یو بل سرسر گڑبڑ وو نو هغه قبیلی والو ته ویلو ځکه هغه مسلمان شو چې زبه یو کس را لګم زکاتونه به ولا ورکوي نو دې چې کله چلے دي نو هغه خلکو چا ورته ویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم کس دې هغه راغی نو دو چې راغی نو کلی کې علاقه کې دا خبره خورا شولا نو هغه یو دم د استقبال لګن کسانه روت لاله چې روت لاله او د چې دا شان ته ولیدل د یو دم دې تر منډې کړلې دته هغه سره لا میراو شي نه دی راغی واپس نبی علیہ السلام خواته حي راورسید جوی هغه کسان خو بیا کافر شي دي هغه کسان کافر شي دي مرتد شي دي زما وجل راغلی خو خدای پاک زه ته مخکې نه دغه کلمه او وخت کلمه ته هغه ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولګه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته ځای ځه تیاره نو یاره وشو او روان شو صحابه کرام جنگ روان شو چې اوځه تلال نو مخکې د دو سردار حارث بن زرار دغه سردارو د قبيله هغه ځان سره کسان راغلي دي چې مونږ ته چاوینو چې د نبی علیہ السلام قاصد راغلی هغه پته ونه لګیدل او ټیم پوره شوی دی چې دوی مونږ په سرانه له زکات لا دا د صحابه کرام او هغه کسان دوی یو ځای کې رايوځي شو یو بل نه تاسو کې چې خیر خو دې څه چلې تاسو دیغه نه خالد بن ولید روان دي جنگ روان دي الته هغه روان دي چې موږ په څوک زکات لرانه غي هغه چې یو بل نه دغه پته ولګیدل خالد بن ولید دو پسې ته جنگ لا هغه راځي دلته چې هغه ته دا پته نه و هغه مرتد شینو نو آیاتونه رااله چې تاسو ته نبی تاسو څوک راشي چې دا مرتد شوی دي یا څه خبره شوی ده تحقیق وکړه کدا خو مخې له هغه کسان رااله کنه نو کاتبه خراب شي و دوی به خو یو د باغو باندې الته حمله کوله بیا هغه نو بیا تاسو ما پوس نو بهرحال آیات چا پورې خاص نه دی بعضی و چې ولید ابن عقبہ بدری صحابي دی منګه دا هغه پورې او آیات عام دی
تحقیق نه بغیر کار مکوئ. او د ایمان والاو کله چې تاسو ته فاسقون بې اعتباره سړي یو خبره منئ نو تلاش وکئ وبرسېږئ تاسو یو قوم ته په ناپوهۍ وبتصبحوا علی ما فعلتم نادمین تاسو به وګرځئ پس د هغې نه چې کوم تاسو کړي دي نادمین پښیمانه واعلمو پوه شئ ان فیکم رسول الله په تاسو کې د الله پیغمبر دی که تاسو منئ فی کثیر من الامر په هغه ډېرو خبرو کې لعنتم خامخا تاسو په مشقت کې پرېوځئ لیکن الله په حبب الیکم الایمان الله پاک ښایسته کړی تاسو ته ایمان او دارنګې محبوب کړی تاسو ته ایمان ښایسته کړی تاسو په زړونو کې وکره الیکم الکفر الله بد کړی تاسو ته کفر فسوق والعصیان نافرمانی اولئک هم الراشدین الله دا صحابه کرام دا راشدین دي په هدایت په دنیا او په آخرت فضلا من الله فضیلت غرواله طرف دی الله نه نعمت والله حق والله علیم حکیم الله په حکمت والا وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا دا سلورم قانون دی سلورم ادب وکچا تستا مرګری یو بل کې وران شلو صلح وکا او که یو زیاتی کوي هغه ته صفا وایي چې بیت زیاتی کوي ولی زیاتی کوي تا نو ته چې کوم مظلوم دی هغه سره بیا ودرېږه ظالم سره به نه ودرېږي مظلوم سره ودرېږه وان طائفتان من المؤمنین او که چاته دو جماعتونه د مؤمنانو نه اقتتلوا جنګ کوي نو د دوه منځ کې صلح وکړي کچاته فین بغت احداهما على الاخرى کچاته زیاته هو کوئی او په بل باندې نو جنگو کوي هغه کسانو سره چې زیاته کوي حتی تفیء الى امر الله تر دې پورې چې راوګرځي دی الله پاک کتاب الله ته او کرو وتراو ګرځیدل فاصله بینهما د دوه منځ کې صلح وکړي په انصاف واقصتو انصاف وکړي ان الله يحب المقسطين الله من ساتي انصاف کوونکو سره انما المؤمنون اخوه دا ټول مؤمنان چې دي دا رونه دي په دین کې اخوتن فی الدین نه فاصله بین اخوایکم صلح کوي په ما بین درونو کې الله نه یریږي لعلکم ترحمون پتا سمون به رحم وکړي شي یا ایها الذین آمنو بنظم ادب خی او دی ایمان والو تاسو ته یو بل تسپکه خبرونه کوي یو داسې نه چې ز ما خو زما تاسو کرتی دی شي ادا پلان کې دی خو هیڅ نه دی ځان ته غټ مو آیا بل توري کې مو آیا ځان غټ مو حسابوا ا دې بل پکاوي مکو چې دا بل هیڅ نه دی یم خو زه یم داسې مکوا او د ایمان والو لا یسخر قومنا توقی دی نه کوي یو قوم دی بل قوم سره شاید ان یکونو خیرا منهما چا سره چې توقی کیږي شاید چې هغه بهتر وي څوک چې توقی کوي هغه نه ولا نساء من نسائنا توقی دی نه کوي زنانه د نورو زنانو سره توقی څه مطلب سپک دی نه غني یو زنانه د بل زنانه سپک نه غني سړو ته جدا حکم کړی او خزو ته جدا حکم کړی دی ځکه دا مسله اهم ده اکثر په خزو کې دا ده چې زیم او دا بل اسم نه ده یم خو زیمه وی یا به غټه خزه ده تاسو پوهیږئ کنه پوه شئ کنه عسى ان يكون خيرا منهن شاید شي ته چې چا سره ټوکې کوي پاپو ګلی ته چې چا سره ټوکې کوي شاید چې ته چا سره ټوکې کوي هغه بهتر وي د تا نه ټوکې کوونکو نه ولا تلمزوا انفسکم عیب مه لګوئ په خپل نفسونو باندې عیب مه لګوئ څنګه عیب ځان باندې څوک عیب لګوي نفس نه مراد دا دی همجنسو باندې عیب مه لګوئ همجنسو باندې یو مسلمان دی ببل مسلمان باندې عیب نه لګوي او دارنګه ولا تنابزوا بالالقاب یو بل په بد نومونو باندې مولای بد نومونه یو بل ته ماخلای یو سړی دی هغه مخکې چې کوم دنو چې دغلا کړه توبه وکړه دی او کې او غلا استراشه یا سړی نه او توبه وکړه اوس د سوای چتا پوهیږئ کنه هغه مخکې فاسق او چرته دی ورته اقا چانه نه یو او فاسق دې استراشه دا چې محبت نه یا یو سړی دی هغه ګډ دی
ګډ دی اوس دیو ته نارو ګډا اس طرح چا یې سره نو ګډ څه نو څه چالو شو یا یو سړی یو رنگ دی ته په هغه رنگ باندې هغه ته आवाज کوي دا څنګه ده یا یو سړی سترګې نشته تا هغه ته چې کوم ځای په سترګه باندې دغه کوي چې او روند او دغه روندا پوهیږئ که نه یا برینګا دا دغه چې دي نو دا ناروا ده ګناه کبیره ده ګناه کبیره ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان دیر بد دنم دیر فسق پس ایمان نام ومن لم یتوب چاچو توبه و نو خلف اولئک هم الظالمون دا غټ ظالمان دي بد نوم بچاته نه اخلي خنو اخلاق د عزت نوم اخلاق یا ایها الذین آمنو داش پغم اخیری حکم دے او ایمان والو چا من بدګمانیو نه کوي ځان ته وي خسړې ما دا پلان کې غل دی او جوړه ځاني دی او پلان کې دی ډینګ دی داسې بدګمانیا نه چا منی مکوای دا بدګمانی چې دا ګناه کبیره دی لکه زنا شروع بل منی بدګمانی کول ګناه کبیره دی لکه زنا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کای دا ډیرو بدګمانیاو نه دلته کې ځوان حرام رات دی ځوان حرام ان بعض ظن اسمنا بشک بعض گمان اسم گناہ دے الزام دے عیب ولا تجسسوا پټ سراغونه ملټوي تجسس وخت سره نه ته ویل کیږي چې دا خو دې خې د کتاب شوې تور د تعلق باندې وخت کې دما دس وګه کنه وخت سره نه مکوي وخت سره نه دا پرې ځان له بس وای دي کنه ځان له تاسو کار دی پټه خبرو په چالت وخت دی ولا تجسسوا او دا رنګي تجسس مکوي وخت سره نه مکوي ولا يغتب بعضكم بعضا او غیبت نه کوي بعضي د بعضو غیبتونه دي نه کوي بعضي د بعضو ايحب احدكم ايمن ذات یو پتا سو کې یا کول لحم اخي مایتن چې اوخري غوخه بیا غرور مړ تاسو څنګه غلبت غنئ د الله نو یریږئ ان الله تواب الرحیم یقینا الله توبه قبلهم کې مهربان دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وم قانون دا اخیری قانون دی دا څنګه چې ته وای اوه پلان کیا زه د پلان کې زوی متا ته پته شته سینه ډبای زپلان چې قوم سره تعلق ساتم تا ته پته شته پسې شي نو الله وای چې دا خبره ما کول سینه مړه زکا چې تاسو چې د چانه پیدا او دې چې د چانه پیدا ده تاسو لګونه براله چې تاسو نه کيو ده تاسو نه کيو ده برا څه چالو شو کو کته د چانه کې مولا شو او د چانه کې امي شو یا د چانه کې جهاد خکار کړی هغه په خو کار باندې کته مشهور شو دا خبره خو نه ده دا کسب دی دا خلک ټول یو شان ته دي خو کسب دی چا دا یو کسب یو چې کوم دنو مصری دی بل فرض یو الته کې تلکان دی یو الته کې چې دینو بل یو کار شروع کړ دی دکاندار دی تاجر دی بل فکرای والا دی بل الته کې دی پښینان والا دی اخو دغه دی کسب دی کسب سره چې کوم دنو جدا شی دی نور دا خلک چې چا خ کسب دغه کړ دی یو عزت والا کسب دی چا بل یو کسب دغه کړ دی دا څه مسله خو نه چې دا کسب دی ان خلقا انا خلقناكم من ذكر وانثى تاسو ما پیدا کړیو دی یو نارینه یو زنانه ځان ته غټ څنګه ته غټي د وسپنه بچي غټي بچي دسی شي تا پويږي کنه کدي انسان بچي خو بیا موږ تاسو ټول پکې یو شانته او کستا پلار ته یا څو خنزیرو یا چې داسې لیوو نو هغه بیا ټیک داغه د موږ نه بیا جدا ده نو دوه ټول یو شی دی انا قد خلقناكم من ذكر وانثى تاسو ما پیدا کړی دی یو نارینه دی یو زنانه وجعلناكم شعوبا وقبائل بیا رست ما ګرځولې تاسو شعوبا غټ غټ قبیلی
او وقبائل لاندې وړې قبیلې بعضې پکې غټې قبیلې دي شعوب غټې طبقې او دارنګه وقبائل قبیلې لتعارفوا چې تاسو یو بل وپېژنئ دا بیا دا کته دا کارونه چې تقسیم شوي دي دا په دې باندې بیا یو بل پېژندل دي چې کوم عبدالله کوم عبدالرحیم د کومې قبیلې والا د کوم نسب والا دا خو دې دپاره راغلي لتعارفوا چې تاسو یو بل وپېژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم او په دې کې هغه اوچته خبره کومه یوه ده په تاسو کې به غوره څوک وي په دې ټولو کې ان اکرمکم په تاسو کې غوره په نزد الله پاک باندې اتقاکم پرهیزګاره دی هغه چې د کومې ډلې دی کومې قبیلې نه دی بس هغه به بهتري ان الله علیم خبیر بشک الله پاک پوه دی خبرداره قالت الاعراب دیهاتیان را پورته شلو هغو څه وویله چې موږ ایمان راوړی دی موږ ایمان راوړی دی دا مخکې ولا یغتب بعضکم بعضا دا مخکني کې چې مو ویل دي بعضې د بعضو غیبت نه کوي حدیث کې راځي لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهما د مسلمانانو چاته غیبت نه کوي او د مسلمانانو پټې خبرې ونه لټوي چا چې یو مسلمان پټه خبره ولټوله الله پاک به دې ذلیل کړي که دننه په ګوټ کې دننه ناسي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام معراج واقعا د بره لاړه چې کسان دي هغو لګیا دي دامبي نوکونه دي غټ او ځان نه غوښې شوکوي دا شانته او بیا خوري نبی علیہ السلام جبرائیل امین ته ته کوم خلق دی دا سزا د چا ده جبرائیل امین ورته دا غیبت کوونکي دي دا کوم کسان غیبت نه کوي دا دغه کسان دي چې دو دقه لګیا دي ځان نه غوښې شوکوي او په خپله خوري هغه ځای باندې نورې غوښې کېږي او نورې کېږي او خوري او دقه کسب دی پر ورځ د قیامت باندې به د دو دا سزا کوم خلک چې غیبت کوي تاسو پوهېږئ که نه نو چې غیبت کوي وایي د غیبت سره روژه ماتېږي دا روژه ولې ماتېږي ځکه دا غوښې خوري که نه غوښې چې خوري نو روژه نه ماتېږي ورسره که نه ستاسو ځای کې نه ماتېږي ستاسو ځای کې خو دقه چل دی د غیبت سره روژه ماتېږي ځکه چې دا هلته غوښې خوري د بل مسلمانه غوښې خوري غوښو خوړلو سره روژه ماتېږي بعضو کسانو به نه ماتېږي غوښو سره پیږي قالت الاعراب اوهل باندې چانو منګا ایمان راوړ دي تنن ځکه پیږي چې لاندې تولې نشته وقالت الاعراب اوهل اعراب هذا چانو آمنا منګا ایمان راوړ دي فإن لم قل وادما پیغمبر لم تؤمنوا تاسو ایمان نه دی راوړی ولكن قولوا اسلمنا دا خبره کوي چې موږ غاړه خدا ولما يدخل الايمان في قلوبكما وسپوری تاسو د ایمان تاسو بوزرونو کې نه دن شوي ک تاسو تابعداري دی الله او کلا پیغمبر او کلا لا يلدكم من اعمالكم شيئا الله بكم نک تاسو د اعمالو نشي یقینا الله بخون کې مهربان دی انما المؤمنون الذين امنوا یقینا المؤمنان ها کسان دي چې ایمان راوړل په الله او پیغمبران ثم لم يرتابوا بشک نه کوي او جهاد کو په خرج کولو د مالونو او په کړولو د نفسونو په لار دی الله کې اولئک هم صادقون الله یرشتنی دي قولوا ادم پیغمبر اتعلمون الله بدینکم تاسو الله پاک خپل دین خیای والله يعلم وصرف الله اسم پوه دی الله پاک پوه دی پاک منه چې پر دی او کتا والله بكل شيء عليم الله پر سمنه پوه یمنون علیکا اے زما پیغمبر دو احسان خېږي پتا منه ان اسلمو چې موږ اسلام راوړل دي قول وا زما پیغمبر لا تمنوا علی اسلامکم تاسو اسلام په ما منه مضبوطای بلکې الله یمن علیکم ان هداکم بالایمان الله تاسو منه باقی چې تاسو ته هدایت کړل په طرف ایمان ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی ان الله یعلم یقینا الله پاک په دې په غیب د اسمانو د اسمو کې والله بصیرون بما تعملون یقینا الله پاک بنا دې پاغه منه کوم چې تاسو عملونه کوي نو سورته حجرات ختم شو